فقيه ابو الليث سمرقندي رحمت الله تعالی علیه دې د خپل پلار نه روایت وي په بني اسرائیلو کې یو عابد یو زبرګ ګوره توبې پورې هم درته وایم او د ګناه نه ځان بچ کېدو پورې وایي دغه زبرګ چې کوم دی یوه بدکاره ښځه وه په دغه ټایم کې نو یو عابد دی به په لاره تلو راتلو د ده په دې ښځې باندې نظر ورغلی دی او بس بې اختیاره مجبوره شوی دی نو د دغې ښځې 10 دیناره قیمت و سړي چې به ورسره زنا کوله 10 دیناره به یې ورکول زنا به یې کوله دم 10 دیناره څه په چل ول راجمع کړي دي چې کله دغلته ورغلی دی او دې ښځې هر څه ماحول برابر کړی ورسره ناست دی نو ده باندې یره راغلی دی او په ژړا شوی دی دا ښځه ورته وایي ولې ژاړئ کوه که نه ظالمه دې ورځې دپاره خو ماته خلک منتونه کوي زما نه خو خلک خپل خواهش پوره کوي دا ته لا څنګه ځوان یې او ورته یې ما ته د خپل الله نه یره راځي دا ما چې مخکې کوم نیک عملونه کړي هسې نه الله راته هغه ضایع کړي او دا هغه ځای نه په یره راپاڅېدو دې ښځې ته تپوس کړی نوم ځای ځګې ته زده کړی دی دغه عابد چې د هلته نه روتی دی بار راغلی دې ښځې مور بند کړی دی وی چې دا عابد دومره یریږي دی د الله نه توبه وباسي زه ولې توبه نه کوم دې ملامبلي او په مسله پرېوتی د توبه یې اوښکې نه څه وخت بعد د دې ځوان کلي ته راغلی د ده معلومات یې کړی چې ده سره نکاح وکړم څه نیکمله سړی دی نیکه لاره به راته ښایي چې راغلی دی ځوان ته یې وروالی دا ښځه دی کره تلې د ځوان دننه په مسله ولاړ دی چې دې ښځې ته یې نظر پرېوتی دی ځوان دغه ځای کې چغه والی د ورو پرواز کړی دی چې ښه اوس خو راباندې کلی هم خبرېږي کور به م راباندې خبر شي دغې ښځې بیا د دغې ځوان پرور نکاح تړلي نو کتابونو لیکلي چې دغې ښځې لا الله رب العزت 7 هلکان ورکړي او هغه 7 واړه د بني اسرائیلو اولیاو د بني اسرائیلو نیکان خلک د بدو نه الله ښه پیدا کوي دا څه دا چې د زنا نه ځان ساتي